نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم سورة بقرة بمقارا يوصل أتأتيا آيات ومقع آياتن کی د حلال ورلو ذکر وشو او بیا د تقوا حکم وشو اوس په دې آیاتن کی د تقوا د حاصلولو بیا ارشاد کیږي چې تاسو حلال طریقې سره مال استعمال کی په حرام طریقې نه مال وړلو نه ځان وساتئ. شان نزول د دې آیت کریمه داسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د دو صحابو خپل منځ کې په یو ځمکه باندې اختلاف راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدعی راغی چې دې سړي سره زما ځمکه گواهان دا سرشتا وی گواهان را سره نشته. بیا دې بل نه تاسو کو چې گواهان د سره نشته نو ته قسم وکړي او د الله جل شانو آیت وتهم وورو چې چا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا د آیت ورته ولستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي چې د آیت اوریدو چې مثال په دروغ باندې چا قسم وخور داغه سزا رسی فورا هغه صحابي د مدعي تخبل حق واپس کو چې ته د خپل مال واخلا او دا کارنا توبګار او رسو شو. په دې آیت کریمه کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو خپل منځ کې مالونه په حرام طریقې مخورئ او تاسو خپل مالونه حاکمان او قاضیان او مشران ته موړئ د دې لپاره چې پردي مال تاسو په دې حرام طریقه وګټئ. لکه مثال په جج سے باندې په قاضي سے باندې په وکیل سے باندې تا رشوت مخوړو او هغه تعالی پردي حق وګټو نو ته دې طریقې سره پردي مال محاصلو. د حرام مال چې څومره صورتونه د ګټلو دي د دې ټولو قباحت او ممانعت الله په دې ذکر کاغه د غلا سره دي کاغه د ډاکی سره دي کاغه د شوکي سره دي کاغه د سود سره دي کاغه د رشوت سره دي کاغه د ملاوټ سره دي او کاغه په زور سره دي کاغه په پټ سره دي او کاغه په دوکي سره دي کاغه په خیانت سره دي کاغه په قبضه سره دي او کاغه په ګناه سره دي. لکه مثال په زنا سره یا مثال په شراب سره یا په ګندا او مردار سیس خرڅول سره دي. دا ټول مال خوړل په باطل طریقه دي. الله پاک فرمایي دا کار تاسو مکو. اسلامی نظام او د دنیا په نور نظامونو کې فرق دی. نور نظامونه د خپل فائدې لپاره وقتی طور قوانین نافذ دي خو هغې کې د حرام او د حلال تمیز مقصود نه وي. د حلال او د حرام پیمانه د الله رب العالمین وحده د الله پاک د طرف نه حلال ښکاره دي او حرام هم ښکاره دي. نبی علیہ السلام فرمای الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات او کما قال. حلال ښکاره دي حرام ښکاره دي او د دې په منځ کې مشتبه دي. د هغې نه هم تاسو ځان وساتئ. کوم څیزونه چې اجتماعي دي نو هغې کې الله جل شانه هر چا ته حصه ورکړې چې عمومي دي لکه اوبه هوا دا الله جل شانه طرف نه انعامات عمومي دي په دې څوک پابندي نشي لګولی. کوم څیزونه چې د چا ملکی او ذاتی
شخصي دي ناغي کې الله پاک مالک ته خپل اختیار ورکړي چې ستا خپل مال استعمالوا خو زما حق پکې په صورت د زکات یا د عشر کې ادا کړه. دا صرف په اسلام کې دا قانون دی، بل نظام کې دا قانون نشته. کوم څیز چې د بندګانو دي پردي دي پاغې کې تا ته شریعت د مداخلت نه منع کړی ده، پر دې مال کې به ګوتې نه وي چې د چا دي دا اختیار تر دې حد پورې که تا د چا نه مال واخیسته او د هغه زړه نی پتا دا حرام دی. یو کس د دې څیز واخیسته او بغیر د زړی دله درکه، زړی نه دي خو مجبور یې درکړو، د شرم یې درکړو، بغیر د زړه د خوشحالۍ درکړو، نو دا پتا باندې ممنوع او بد او حرام دي تر دې حد پورې. تا چا سره بیع وکړه، اخیستل خرڅول او باغې کې د شریعت حدود پرېښودل، نو اگر چې تا د پیسې ورکړي ولې ني دغه بیع ستا دپاره شرعا ناجایز ده. لکه زموږ استادو د مذهب په کتابونو کې د بیع چې څومره اقسام د جایز ناجایز ذکر دي، د دې دپاره بنیاد شریعت دی. نو که د شریعت مطابق وي خورا استعمالوا جایز دی، خو که د شریعت نه خلاف وي او تا ته یو ملکی نظام قانون هم نافذ کړو، ستا دپاره د استعمال جایز په هیڅ صورت بیا هم نه ګرځي. نو د نور ملکونو قوانینو دنیویو کې د حلال او د حرام تمیز نشته، صرف د پیدې تر حده پورې قانوني، اگر که هغه جایز او ناجایز دواړه پکې راتلی شي. اسلامي قوانین، شرعي قوانین، باغې کې د انسانانو ګټه او پیدا هم ده او باغې کې د جایز او د ناجایز تمیز هم دی. دا یوازې په حلال مال کې، بل د حلال مال په خوړلو کې بیا الله پاک ډېر زیات برکات ایښودلي دي، او د حرام مال په خوړلو کې الله پاک ډېر زیات قباحتونه او ډېر زیات بې برکتي ایښودلي دي. د دې وجې نه الله پاک فرمایي حرام مه خورئ، حلال خورئ. یو صحابي دی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی جی مستجاب الدعوات جوڑی دل غوارت چی دعاگانی میں قبلی. نبی علیہ السلام تو فرمائل حلال خورا ستاب دعاگانی قبلی. حرام مال چی تا اخوڑو سلویخ درد استا عبادت نقبلی نستاب دعا سب قبلشی. دی وجن پا حلال مال کی پیدی ڈیری. او بل زموږ استاد ایمان دادی چې د حرام او د حلال دا کوم نظام دنیا کې چلیږي، قیامت کې به الله د دې باره کې تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په قیامت کې به د بندا قدم د خپل ځای نه تر هغې پورې نه خوځېږي تر کومې چې د ده د یو څو څیزونو باره کې تپوس نه شي. اولنی تپوس به تکیږي عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې تېر کړی، عمر څلوېښت پنځوس شپېته اتیا سل کاله دې څه کې تېر کړی دي، یو جواب به دا تا نه غوښتلی شي. وعن شبابه فيما ابلاه، ځواني دې په څه کې زړه کړې ده، په ګناهونو کې که په نیکۍ کې، دا تپوس به کېږي. دویم دریم وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، مال دې کوم ځای ګټلی او په کوم کې دې خرڅ کړی، دا تپوس به کېږي. دا نه چې صرف جمع کوه او نور تپوس نشته. او څلورم وعن علمه ماذا عمل فيه، او د علم باره کې چې تا ته په دنیا کې څومره علم او په هغې باندې دې عمل څومره کړی دی. څومره علم چې انسان ته دی، د هر انسان نه به د خپل علم مطابق تپوس کېږي. تر هغې پورې به د حساب کتاب په میدان کې، د محشر په میدان کې د انسان قدمونه نه خوځېږي تر کومې پورې چې د انسان نه دا څلور تپوسونه دې شوي. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي چې تاسو په ناجایز طریقې سره پردي مالونه مه خورئ، چې تاسو قاضیانو او بادشاهانو ته دا مال یوسئ او حرامې طریقې سره خپل مال حاصل کړئ. نن سبا زموږ استادو په دې وطن کې چې دا کوم د کچرو دا نظام دی، په دې کې تاسو ګورئ وکیل سے حلال خوري که حرام خوري. کچرې د وکیلانو ماشاءالله ډېر کوم چې جج صاحب ناست دي
دا جج سے حلال خوري که حرام خوري څومره ډېر ججیان تر اوسه په دې چې ته سوچ کړی چې دا کال په کال زه حج لزما او دا وخت په وخت زه عمرې لزما او په کال کې ماشاءالله یو تړلی چلم لګوما او بیرونی او اندرونی سفر کوما او په دې مخ کې سب کې امام پسې نزدې اقتدا کې اقامت کوما آیا زما دا کار صحیح دی که صحیح دی زمونږ مسلمانۍ صرف جمعات کې وي بس او بیا الله دې موږ او تاسو د دغې ځایونو وساتي انسانانو په جامه کې درندگان به تقچرو کې ملاوي ستا د وینې سودا به کي دله به مال تا به د حیا نه خلاصي خو تا نه به خپل مال وصولي دغه تاسو وګورئ دا قرآن کې الله پاک فرمایي دا مه کوئ په دې قچرو کې چې دا کوم کیسونه چلیږي دې کې یو جانب په حق او بل په ناحقه کیس د دواړو چلیږي تاسې وګورئ پیسې دواړو وکیلان لري دا یو خو زه ټیک د تا له سمه خبره کړي د ده کار خو جایز شو نو دا بل ته له کومه خبره کوي دا جج صاحب چې فیصله کوي آیا د جج صاحب ته چې حق واضح شو دي د حق فیصله کولی شي آیا د دې قلم کې د حق د فیصلې طاقت شته آیا دې چې دا کال په کال حج او عمرې او وغیره دا څومره د نیکۍ او بعضې پکې په روژه کې لا صدقات هم کوي آیا د حرام مال نه دا کارونه جایز دي چرته مسلمانان په دې سوچ نه کوي موږ وایو چې مونځ مو که تکبیر اولا سره بس د جنت د دروازې ټکټ موږ سره جیب ته راغی بس اوچت لاړې فورا ډایرکټ په جنت ته ځې نه نصیبه تپوس به کېږي تا مال چرته ګټلی و او په کوم ځای کې دې خرچ کړی څه داسې حساب کتاب لري چې پاکستان دې رشوت ورکوه د بین په قطار کې به مخکې کېږي او د متاثرینو په قطار کې هم مخکې کېږي او که مثال افغانستان ته ځي او ستا نمبر ډېر وروسته وي هلته هم د کوچ موټي لاس کې ورکونه ته به مخکیني په قطار کې داخلېږي دا ټول حرام دي حرام او د سترګو نه دونه حده پورې نن سبا حیا تلې ده چې په ښکاره غړېدلو سترګو به ته ویره وباسي دا څومره عملې لګیا دي په دې مردارۍ کې چرته په دې سوچو تر دې حده پورې چې ته په یو سرکاري ځای کې یو پل جوړې بغیر رشوت ته ستا هغه پل هم نه پاس کېږي او که کوم ټیکهدار جوړوي هغه ته بغیر د رشوته خپل خرچم نه ملاوي دا زموږ د مسلمانانو حال دی قرآن کې الله پاک څه فرمایلی دي په حرامې طریقې سره پردي مالونه مه خورئ د لوږې نه دې مړ شو قیامت کې به کم از کم بچ پاتې نن سبا دکاندار ماماله چې ورشي یو څیز به ښه وي یو به بدرنګ بیکاري دواړه به را یو ځای کې په ښه قیمت به یې خرڅوي او مخکې سب کې به استاذ پسې اقامت هم کوي آیا د ده اقامت او دا منځونه قبلي موږ هر ځای کې نن مسلمان خصوصا پردي مال ته د ټینګې څوک هم نشته څوک پردې ځمکه نیسي څوک پردې مزدوري خوري څوک پردې سیس کور ته راوړي په کومې طریقې چې د چا وس بر دی بس لاسې به نه ټینګي هر طریقې سره که یو ځای کې کار کوي نو کوشش به کوي چې مالک نه یو سیس ته بوجۍ کې راواچو کور ته یې راوړي او کله یو شي نن سبا یو منټ دپاره ته په یو ځای کې یو معمولي غوندې ښې چپړې هم نشي ښودی نور خو لا پرېږدي ښې چپړې حالانکې چپړې د خپو د راښکلو شي د څوک یې په سر نه تړي موږ مسلمانان به هم وایو چې موږ به جنت ته ځو حالانکې موږ به تاسو حدیث واورېده چې قیامت کې به قدم تر هغې نه خوځي تر کومې چې تا نه دا تپوسونه نه شي مال دې کوم ځای ګټلی و په کوم ځای دې خرچ کړو دا وورو چې حرام مال د دې ځای جهنم موږ مسلې ډېرې اورو علما موږ ته 24 ګنټې میلاویږي د مسلو خو د عمل غوږونه زموږ بند دي ښه راته پته ولي چې دا کار حرام دی دا کار ظلم دی ګناه د دیم او بیا خصوصا نن سبا موږ په معاملاتو کې خصوصا د دنیا په مالی معاملاتو کې موږ د صفر نه مخکته شوي مالی معاملات زموږ تقریبا اسم نشته زموږ مالی معاملات د کفارو نه بدتر دي هر چا ته خپل حال ښه معلوم که دکاندار دی که کرایه دار دی که کارخانه دار دی که نوکر دی که مشر نوکر دی که کشر دی چې څومره دي خو په مالي معاملاتو کې موږ ډېر بیکار یو عباداتو کې تکړه یو منځونه روژې زکاتونه دې کې ډېر کوشش کوو عمرې حجونه چلیس سی روزي شبې جمعې دا ټول هم کوو نو
په دې باندې جنت ته پورې تل نشته. کم از کم دین په ټول په هر ځای کې په خپل ځای عمل کې راولي. الله دې موږ او تاسو ټول ته عمل راکړي. نو فرمایي ولا تأكلوا أموالكم او تاسو مخري خپل مالونه بینکم په خپل درمیان کې بالباطل په حرام طریقه. خپل مالونه دي د خپل مسلمانانو مالونه دي په حرامه طریقې مخري. وتدلوا بها الى الحكام او تاسو موړی دا مالونه حاکمانو ته قاضیانو ته ججیانو ته وکیلانو ته سلپارا لتأكلوا فريقا من اموال الناس د پارا دي چې تاسو خو یو حساب پردو مالونو. قاضي صاحب طالب کو رشوت وړاندې کې کیس را لو غټا او کله وته مخکې نو منو کیس را لو غټا دا پکې درکوما دا وی موړي قران به میوړي نو مونږ دې چې قران نه منو صرف مسلمانان بالاثم په ګناه باندې وانتم تعلمون حاضر چې تاسو په یو مسله و د دفع د ظلم د پار رشوت ورکول جایز. د دفع د ظلم د پارا رشوت ورکول جایز. پنا حق یو سړی پر چکی چې رشوت دی ورکړي پرې دی نه ورکړي رشوت لکه سمجرم ني او اسدن اخلي او رشوت دنا ورکړي رشوت ګناه ستاني چې چا واغی ته رشوت هغه ګناه کوي. دا مسله زده ارجه کې رشوت ګل ګناه نه ده تنا حق بغیر جرم او مجبور کړی دي چې رشوت براکه کړي پرېږدم دي نه ستا خپل ضروري کار. لکه مثال په یو کرسي د ناس ته حقداري د توي دي کرسي د برانه نه چې کدون دیني راکړي ورکا خپل حق ته ځان ورسو. د یو ځای اهل ني او په پیسو ځان رسې دا رشوت حرام. امونږ تاسو وی الراشي والمرتشي كلاهما في النار. اکثر په دې خاص ځایونو کې لیکلي شي په صرف لیکلي رشوت ورکوي کې اخیستون کې جهنميان اخلو کنا. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته عمل توفیق راکړي. حالات ډېر کمزوري دي ځان په ټول غواړي ورنه قیامت کې به سختي ډېری. الله دې موږ او تاسو نیکان واخذ او الحمدلله.